بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا مخامخ ناس ملګری را سره هغه دردمن او هغه بیوسه ملګری ناس دي چې کم داستان ماته بیان کنه یقینا ډیر زیات د افسوس خبره ده. د دې تصویر په لاس کې نیولې د خپل زوی د دې مزدورکاره دیاړیماره کس نوم غنی محمد دی چې د سوات خوازخیل سره تعلق دی. د وینا مطابق چې یاره زما شپږ کلن زوی چې د هغه نوم اسلم او روزانه به یې دیاړي مزدوري کوله او د تیر 7 کالونه د خوازخیلې په ډوب مل کې په دیاړۍ باندې او هغه به دیاړي کوله او د هغه په دیاړۍ په ګټلو روپو باندې به موږ د خپل کور ګزران کوو. خو د وینا مطابق چې زما ځوان زلمی زوی یو میاشت مخکې په تیر 19 تاریخ باندې چې کله دیاړۍ ته لاړ د هغه دیاړۍ نه واپس تر نن تاریخه پورې کور ته نه دی راغلی. یو میاشت په منځ کې وشوه د شپږ کلن زوی اسلم چې د کوره وتې و دیاړۍ له خو د نن تاریخه پورې واپس کور ته نه دی راغلی. دی وایي چې په متعلقه تاڼه کې مې رپورټ هم درج کړی دی. زه په ځای باندې سحر وزم او د ماښامه پورې ګرځم کله میل ته کله یو ځای ته کله بل ځای ته خو د نن تاریخه پورې مې دغه زوی چې دی نو هغه لاس لرانغه او انتهایی په کور کې دی وایي چې یاره زمونږ کار روزانه غم دی. نو دغه فریاد خپل نن راوړو زمونږ د میډیا ملګرو له چې یاره میاشت وشو زما زوی رانغه حل احوال دا دی. تاسو کتلی شئ چې یو مزدورکاره کس دی د خدای عجز دی او ځوان زلمی زوی چې دی هغه یې ورک شوی دی. د نه به لږ تپوس کوو دی د زوی پټو دی چې موږ لږ شان کلوز هم کو. تاسو دا کتلی شئ مهرباني وکړئ د ویډیو په شیر کولو کې لږ شان زموږ سره مرسته وکړئ چې یاره د یو سړي یو عجز زوی چې هغه د هغه د مزدورۍ د هغه د ګټې وټې ټوټله سرمایه وه او هغه چې دی هغه د تیر یوې میاشتې نه ورک دی هېڅ قسمه پته نه لګي چې یاره کوم ځای دی. د وینا مطابق چې یاره موږ رپورټ کړی دی او پولیس لګیا دي خپل تفتیش هم جاري ساتلی دی او ګرځي پسې. خو زموږ زوی چې دی هغه د تیر یوې میاشتې نه رانغی. بابا دا راته ووایه چې ستا د زوی به څه کار کوو؟ زما د زوی د یوټوب په دې میل کې کار کوو او بورجې به دا کوم وړه چې راوځي د دې میل هغه وړه به لکه بورې پیک کولې ګنډلې به بیا چې به دغه نه ونه لکه دا ټرکونه برالو د وړو د بور لکه ټرکونه برالو که نه مو بورې به خالي کولې او دغه مزدوري به هغه کوله. بیا چې د دې لاندې وخت نه د جمعې د ورځ د 19 تاریخ د میل والا ټلیفون کړی دی کار له تللی بیا د هغه ورځې نه واپس زما کور ته زما زوی نه دی راغلی. دا راته ووایه بابا چې میل ته ته لاړې په دغه ورځ چې کار کړی دی نو په دغه ورځ تا ته بیا هغوی څوک وي چې دی راغلی او څه ټایم تللی دی واپس؟ زه بیا په دغه ورځ نه یم تللی 2 ورځې بعد زه تلم چې یار زما بیا په دې میل کې د شپې د ورځې ډیوټي کوي. زه 2 ورځې بعد تلم ما معلومات کړي دوی وایي چې یاره لا ولې وایي چې دوی لکه د جمعې په ورځ د خالي په ورځ کار کړلی او د اتبار په ورځ چوټي ونه دی راغلی. بیا چې په سهار له شو دوی دا خبره وکړه چې اسلم خان تاسو د اسلم تپوس کوو خو هغه صرف د جمعې په ورځ راغلی کار یې کړی مازدیګر چوټي شوی دی وتلی نشته نه زه دغه چې چل وکړم. حوصله ساته الله په خیر کې. موږ ویډیو چې د هغه روانه کړې ده او ټول ملګري لګیا دي شیر کوي. الله تعالی نه به دعا کوو چې ستا زوی چې دی هغه پیدا شي. حکومت وخت هم په دې حوالې سره اپیل کوو چې یاره دا راته ووایه چې اوسه پورې تاسو د هغه د ګرځېدو دپاره څه عمل کړی کم کم ځای ته تللي او څه قسمه تعاون چې دی هغه ستاسو سره مخې ته راغلی دی؟ نو مطلب دا چې موږ خو دغه یو ځای بل ځای ګرځو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي او دا مطلب خوازخیلې تاڼې والا هم خپل کوشش کوي لکه خپل په کوشش کې لګیا دي خو لکه دونه وخت وشو څه معلومات یې ونه شو زما د زوی. ښه ته څه وې مشره دا ستا څه دی اسلم ملک دې څه دی؟ جیره زما وراره ستا وراره دی. ښه نو لږه واقعه راته بیان کړه چې یاره په کور کې څه شر شدت کړی و څه خفګانې کړی و که څه قصه داسې مخې ته راغلی و چې یاره دی ورک دی او مخکې چې ته داسې غیب شوی دی چې ته تللی دی د کوره وتلی دی مخکې هم د کوره نه دی وتلی او داسې شر شکاري هم نه دی کړی خو دغه ورځ باندې کار نه راغلی و پسې بیا کور ته نه دی. ښه میاشت یې وشوه چې کور ته واپس نه دی راغلی. پر ورور سره دا دواړه رونه ګرځو او کوشش کوو خو موږ هم څه معلومات نشته. ها رپورټ مبورټ درج کړی دی؟ رپورټ درج کړی تاڼې والا موږ کوشش کوو هغه جزا نه هم ګرځي خپل کوم قانون مناسب خبره چې د هغه هم کوي. موږ دا تاسو د ځکه دې ځای نه رالو چې یاره زموږ وراره موږ له پیدا شي ستاسو په زړه کې د شک شته به څه چا باندې شک نشته په چا دعوا نشته د چا دښمني نشته. موږ یو کوم د اخیر حکومت چې کوم دی د موجوده حکومت چې دوی ته موږ هم دا خواست کوو چې یاره زموږ د ټول تر سوال کوو که زموږ د وراره پیدا شي لکه د کوشش وکړي بیا د قوم ته موږ دا سوال منت کوو
چې دوی دې لکه زما د زوی دا که مطلب دا پټوی دی که داسې په نظر کې راغی نو دوی دې په کوم تعاون وکړي لکه مطلب د پاچاخېل تاڼې والا سره دې رابطه وکړي نمبر به وله موږ ورکړو د تاڼې والا سره رابطه کوي یا مطلب زموږ سره کوي موږ به وله لکه دا نمبر ورکړو